نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. نننې مسله دا ذکر کو چې احتجار په مانځ کې مکروه دی. خو دا احتجار چې په مانځ کې مکروه دی دا حکم اتفاقی دی زمونږ د فقهای کرامو، خو په تفسیر د احتجار کې اختلاف دی. په تفسیر د احتجار کې اختلاف دی. نور لیزا والا چې کوم ذکر کړی دی چې دغه څه ته ویل کېږي احتجار، نور الیزا په صفحه نمبر 87 کې ذکر کړي چې احتجار څه ته ویل کېږي. وهو شد الراس بالمنديل، وې دا تړل د سر دی په رومال سره، وترک وسطها مکشوفا، او د سر د مین چې کوم ده دا خالی پر خودل دي. نو ګورئ د سر نه پټکې تا وهل په داسې طریقې سره چې د مین زی خالی پر خودل شي، باندې سپر خودل شي، خالی پر خودل شي. نو دا سیس چې کوم ده په منځ کې د احتجار شو او دا مکروه شو. په دغه نور لیزا باندې مراقی الفلا لګیدل ده. مراقی الفلا د احتجار معنی د څه کوي؟ او تکویر عمامته على رأسه، توهل د پټکیری په خپل سر باندې، وترک وسطها مکشوفا، پر خودل د مین د خپل سر اغل غل د پټکینا چې پټکې په مین باندې رانه شي، دې ته ویل کېږي احتجار. وقیل او دویم قول هغه په قیل سره راوړی دی. قیل ولا وی ايتنقب بعمامته فيغطى انفه بنهي النبي صلى الله عليه وسلم. وی دا احتجار دی ته وی چې ته د خپل پټکی دا یو طرف چې کوم دی دا په پوزه باندې راولي، او د خپل پوزه او خلپ چې کوم دی پټکی او سترګې وغیرہ پکې دا لغړی شي، نقاب پوش ته ځان نه جوړ کی، لکه د زنانو د نقاب په شانته او د مخ پټولو په شانته پټکی وهي. نو دا مکروه دی ځکه لنهي النبي صلی الله علیه وسلم عن الاعتجار في الصلاه، ځکه نبی صلی الله علیه وسلم نهي راوستي دا او نهي کړی دا د اعتجار نه په مانځ کې. دا تفصیل او دا تعریف د حاشیه دغه د مراقی الفلا. حاشیه التحتاوی بیا په دغه او تکویر عمامته علی رأسی باندې لیکلی دي چې لف العمامه حول الراس، توهل د پټکیری چار چاپیرا د سرنا، و ابداء الهامه او خالی پر خودل چې کوم ده د خپل حامی او د کفرې دي د پټکینا. نو دی بیا وی چې فقوله وترك وسطها مکشوفا، دا دغه چې وی نور لیزا والا او یا مراقی الفلا والا چې ترک وسطها مکشوفا، پر خودل د خپل سر دی خالی د پټکی نه دي سمانا ده. دی وی راجع الى تفسیر الشرح شرحي، دا ټکه وی راجع له تفسیر د شرح ته ايضا چې دی شرح وشي. دی وی والمراد انه مکشوف عن العمامه، چې د دین مراد دا دی چې د خپل چرچا پیره د سر نه پټکی تا وهل او د مینز د پټکی نه چې کوم دی د سر د پټکی نه خالی پر خودل احتجار دی ته وی. لا مکشوفا اصلا، لا مکشوف اصلا لانه فعل ما لا يفعله، وینه دا چې یاره د خپل سر خالی پرې دی هم د پټکی نه هم د ټوپۍ نه، ځکه دا څه پیل نه جسو کې نه کوي. نو بهر حال د حاشیه التحتاوی د تحقیق نه دا خبره راووتله چې د احتجار دی ته وي چې په سر باندې پټکې تاو کې خو د سر د امین دا کپړې چې ته ویل کېږي په دې باندې د پټکی څخه حصار نه والی. لکه زمونږ په زمانه کې بعضی خلک د دې نه استدلال کوي د پټکی په پټه باندې چې په دې مینځ باندې پټه راواله چې دا مینځ خالی پاتې نشي. نو د دیو د پاره مستدل قول چې کوم د حاشیه التحتاوی د علامه التحتاوی رحمه الله قول دی چې هغه په خپل کتاب کې ذکر کړو چې د احتجار د قمانا ده چې پټکې د سر نه تاو کړی شي او په دې مینځ باندې چې کوم ده پټکې را نه وسته شي او د مینځ د سر د کفرې د سر دا د پټکی نه خالی پرې خو دی شي. نو بعضی مرګیرو ته جواب کوي چې د دې معنی دا ده چې د پټکی نه خالی پرې نه خو دی شي بلکې د ټوپۍ نه خالی پاتې شي. نو زمونږ د دې بعضی ملګرو قول د حاشیه التحتاوی د دې قول سره معارض دی، یعنی زمونږ د دې بعضی ملګرو د قول د حاشیه التحتاوی قول رد کوي. حاشیه التحتاوی ولا دا مراد کړه چې احتجار بدی ته ویل کېږي پټکې ته حول الراس تا وهل او مینځ چې کوم دی دا بغیر پټکی نه پرې خودل، یعنی پټه پکې نه راوستل، دې ته احتجار وي او دغه شی په معنی کې مکروه دی. دا تحقیق بچاو دا د حاشیه التحتاوی په دغه ځای باندې. او موږ جواب کې دا وایو
چې علامه کاسانی رحمه الله چې دا مجتهد دی او د فقه حنفی او لوی زبردست عالم دین دی د په خپل کتاب بدائع الصنایع جلد نمبر 1 مکتبه رشیدیہ صفحہ نمبر 507 کی ذکر کئی باب دے کتاب الصلاة فی بیان ما یستحب و ما یکره فی الصلاة نو کچا سره دغه صفحه برابر نشي مکتبه رشیدیہ ورسنه نو د کتاب الصلاة راواړي او په کتاب الصلاة کې به بیا راواړي باب بیان ما یستحب و ما یکره فی الصلاة پدې کې ذکر کئی چې وخت لفظ فی تفسیر الاعتجار علماء کرام اختلاف کړي دي په تفسیر د اعتجار کې چې اعتجار څه ته ویل کیږي نو موږ تاسو تم دا وایو چې اعتجار په مانځ کې اتفاقی دي چې مکروه دي خود اعتجار په تفسیر کې چې کوم دی اختلاف دی چې دا څه شي ته ویل کیږي نو هر چا په چې کوم د حکم لګول چې چا پټکی کې پټنی راوځي دغه پټکې نه په سری پټکې او ایر پټه کې نشته دا مونږ مکروه شو دا خبره بلا تحقیق خبره ده اوس په معلومه شي چې آیا د دغه سړي د خبره څومره پوره صحیح ده او بعضی خلک په دې کې دسي همي چې په سر باندې د پټه چا نه راوځي په پټکی باندې په دې پسې مونږ نه کوي وای مونږ پسې مونږ نه کوي په دې پسې مونږ نه کوي بعضی په کې دومره هم تیز حد ته رسیدلي دي اوس په مونږ ګورو کنه چې دا خبره د دې څومره پوره صحیح ده مستدل قول صرف د دې د پاره د حاشیه تحتوی قول خو اوس مونږ ګورو چې د حاشیه تحتوی قول څومره مقابله کول شي د علماو د څومره متقدمین علماو د احناف د علماو مجتهدین څخه څومره موافقت لري اوس په موضوع نو دی وی وقيل هو ان يشد حوالي راسه بالمنديل ويتركها منه دیم دغه تعریف کوي چې چار چاپیره د سر پټکې تاو کړی شي او د مینځي خالی پرې خودل شي دا وی تشبه ده به اهل الكتاب دا تشبه ده به اهل الكتاب د اهل الكتاب چې کوم دغه سیمندیل د سر نه توهلو د مینځي خالی پرې خودل خدای په ټوپې لاندې نه وخا دویم تعریف دا کړي وقيل هو ان يلف شعره على راسه بالمنديل چې د خپل وخت د چار چاپیره د سر نه تاو کې به د مندیل سره چې کوم دی مندیل په لپاس راولي وای تړي دا دوه معناګانې شول درېمه معنی د احتجار وعن محمد رحمهم الله ما محمد رحمت الله علیه چې زمونږ د فقه مجتهد دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په شاګردانو کې د مایناز شاګرد دی امام حنیفه رحمه الله دی فرمای انه قال چې امام محمد رحمت الله علیه فرمایلی دی لا يكون الاعتجار الا مع التنقبنا امام محمد رحمت الله علیه فرمایي چې اعتجار صرف او نه صرف هغه ته ویل کیږي چې تزان نقاب پوش جوړ کی نقاب پوش نو د نقاب پوشي ته چې کوم د سویل کیږي اعتجار ویل کیږي د دین اخوه ته چې نور فقهاو دا کومي معناګان کړي دا د امام محمد رحمت الله علیه پنځي و مراد نه ده خو اوس دا نقاب پوش ته ویل کیږي امام محمد رحمت الله علیه پنځ خو احتجاج دي ته چې د ځان نقاب پوش جوړ کړي خدای نقاب پوش ته وي دی وي او هو اي لف بعض العمامه على راسه چې تتاو کې لګه حساب بعضی حصہ د پټکی په سر باندې ويجعل طرفا منها على وجهه او بل حصہ د پټکی نه چې کم دی غراول او په خپل مخ راتاو کې کمعتجر اللسان لکه پشان دغه پونی د خزي خزه چې څنګه پړنه جوړي وګوره دا اوس په دې اډیو کې نه راځي چې ماته ته طریقه کار خو دلې وغزي ته ویم ورته صفحه دا طرف شو دا تارا وستو کنه دا ښه تر اوسنګ دا شامل او ته پټکې نور تاو کې سرنا او دا شامل بیا چې کوم اخیره کې دا ته برتاوي دا سې کو زرا ولې په خپل پوزه باندې خبره باندې کوی شي پوزه باندې سره ول بره اوخه دې او دلته اکلا کوي نیو شامل دې پوزه پرې خو دره په اخیری حصہ چې کوم وخت په خپل پوزه راوستنه او دا پوزه خپل دې په پټه کړل استاد صرف سترګې ښکاریږي او بره تندې ښکاریږي نور سره پټ کړل دې ته اعتجار وایي د امام محمد رحمت الله علیه په څه ته اعتجار وایي بس لنډه دا شو لکه د خزب شن پړونه په مخ باندې واهله چې پټکې نور په سر باندې چتاو کی و شامله د خطه پرې خدا اخیری شامله چې کله بره لګي او دا کلکه دا کوز راولي او د چې کوم دې په خپل پوزه باندې تاو کی وګونو په شایوخه جو پر اکلا کوي دې ته څه ویل کېږي امام محمد اعتجار او ته ویل کېږي په خبره باندې پوه شولې دغه اعتجار چې په دې معنا سره واخلي دغه مکروه دی په مانځ کې او د امام محمد رحمت الله علیه په نسبت احتجاج صرف دقه نقاب پوش ته ویل کیږي دا نور تعریفونه د لاندې فقهای کرامو دي خدای د امام محمد رحمت الله علیه په نسبت نه دي دا حواله چې ما د امام محمد رحمت الله علیه ذکر کړله په بدایع صنایع می حواله ورکړه په جلد نمبر 1 صفحه نمبر 507 کې ذکر و د قرنګي دا حواله د امام محمد رحمت الله علیه دا
کتاب المفسود د امام سرخسی رحمه الله مکتبه رشیدیه جلد نمبر 1 صفحه نمبر 127 کې هم ذکر شوی دا. پس نمبر صفحه کې د ذکر کوي دغه ټول تفسیرونه راغستي دي چې ويكره اي يصلي وهو معتجر، دا منځ کول مکروه دي چې ته په دې حال کې چې تا احتجار کړي. ولی احتجار مکروه ځکه لنهي رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه نبی اسلام دې نه کړی دا عن الاعتجار في الصلاه، وتفسيره ان يشد العمامه حول راسه ويبدي هامته مكشوفا كما يفعل الشطار. دا تفسیرونه کړي لاندې وی وقيل ان يشد بعض العمامه على راسه وبعضها على بدنه. وعن محمد امام محمد ندم نقل کړی قال لا يكون الاعتجار الا مع التنقب وهو ان يلف بعض العمامة على رأسه والطرف منه يجعله شبه المعتجر للنساء. دم دقه تعریف کړی. لہذا اوس مون حاکمانه خبر ادا کو چې د اعتجار چې د زماني موجوده کې کوم خلکو معنا غستې ده چې په پټکی باندې په منځ کې پټ راوستل ته لازميږي. د دې خلکو مستدل دی صرف د قول د امام حاشیه التحتاوی ولا د امام تحتاوی رحمت الله علیه قول ځان د پاره مستدل ګرځولې دي. مونږ دې دا وایو چې د احتجاج چې د کومه معنا کړی ده دا معنا د امام محمد رحمت الله علیه د معنی خلاف ده. یو خدای چې ګوري د امام تحتاوی رحمه الله د امام محمد رحمت الله د قول مقابله نشي کولای. وجه دا ده چې د دې وخت سره د 1200 صدۍ خوښه تیروته ده دلته کې د نږدې تیروته ده. د امام شامی رحمت الله علیه معاصرینو کې ده کنه د دې ځته نږدې ده. یو دا شولا. دویمه دا ده چې د مجتهد نه ده. دویمه دا درېمه دا چې د لغت امام هم ده او احتجاج تفسیر کول د لغت مسله ده. د دې په خلاف امام محمد رحمت الله علیه مجتهد هم دی. موږ داغه په قول باندې فتوی هم ورکړي دي او د قرانګي امام محمد رحمت الله علیه یو په متقدمینو کې هم ډېر مخکینه دی. درېمه دا چې د لغت امام دی. امام نو چې د لغت امام شو او د اعتجار لغوي معنی د بیان کړه د دې څومره اعتباري. نو دغه خلک په خپل باندې انصاف وکړي چې آیا کوم خلکو چې په فټکی فمینز باندې فټه نه راوستي نو اوس په دې وسیمونز کیږي کنه کیږي د دې د پټکي مکروه دی کنه د مکروه. نو دې چې حاشیه تحتوی قول لزان لپاره استدلال کې پیش کړي د امام محمد رحمت الله علیه د قول سره وسکي. امام محمد رحمت الله علیه قول چې ما تاسو تر دوه کتابونو په حواله باندې پیش کړ د دغه مقلد د پاره خدا امام محمد رحمت الله علیه قول ته څومره ترجیح پکاره ده. خدا چې ترجیح نه ورګي نو د دې ورستنو امامانو د چې کوم امامان دي مقتدیان دي هغه ته ترجیح نه ورکړي. نو د دغه په اقتدا کې پس روان دي امام محمد رحمت الله علیه قول چې کومه څه کړی دی شاته چولې دی او هغه ته نظر نه کوي. نو د پاره خو انصاف دار چې امام محمد رحمت الله علیه مجتهد دی او معنا شاګرد امام منیف رحمت الله علیه او متقدمین علماء کې د مخکینه اسلافو کې زمونږ او د لغت امام دی لوی عالم دین دی. نو د حاشیه التحتوی خپل تفسیر کړی دی د تم چې کوم ده نو درون اعتقاد ساتو هم د چې کوم ده بس په الفاظ نشو ویلې. لہذا خو قول او تفسیر چې کوم ده د امام محمد رحمت الله علیه د تفسیر نه خلاف دی. یو تفسیر کړی دی او فقيه دی الله دې اجر ورکړي. خود دې نه وزان لپاره امام جوړول د دې نه مسلک او دین جوړول او چې پټه چانه راوسته اوس مونږ کیږي او دا پټکې مکرو دی پلانې مکرو دی تا کسی چې کوم دی بعید از انصاف دی. الله تعالی دې موږ تاسو ته خبر د عمل کول توفیق نصیب کړي. وما علی الا البلاغ.